أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. او کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب د هغه بکلمات په یو څو کارونو په یو څو خبرو سره فاتمهن نو هغه پورا ادا کړي او پورا یې کړل کارونه. قال انی جاعلک للناس اماما، وی الله پاک یقینا زه ګرځوم تعالی را د خلقو لپاره پیشوا مقتدا امام. قال ومن ذریتی، وی ابراهیم علیه السلام او زما د اولاد نه هم امامان جوړ کا. قال لا ينال عهد الظالمین، و فرمایل الله پاک نرسی زما وعده ظالمانو ته. په دې آیات کې د ابراهیم علیه السلام لوی شان بیانېږي په دریو صفاتو سره. اول پورا کول د امتحان چې د الله د وعدو وفاداري هغه کړې وه. دویم هغه له الله پاک د دین مشري ورکړې وه. دریم چې دی د هغه په اولاد کې د امامت دعا الله پاک د هغه قبوله کړ وه سوا د ظالمانو نه. ربط مخکې سردار دی چې مخکې آیت کې وفرمایل چې کوم کسان ته موږ کتاب ورکړل دی نو هغو تلاوت کوي د هغه کتاب په حق تلاوت سره، په صحیح طریقې سره د هغې تابعداري کوي، د هغې تلاوت کوي. نو اوس په دې آیت کې وایي چې ابراهیم علیه السلام له هم الله پاک څه کلمات ورکړي وو، هغه پوره ادا کړي وو. نو ای مشرکانو ای بني اسرائیلو، تاسو هم د ابراهیم علیه السلام اقتدا وکئ. دویم ربط د اذکروا نعمتي التي سر دی، یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. ای بني اسرائیلو، ما په تاسو باندې نعمت کړی هغه یاد کئ. هغو ته امر شوی په شکر باندې چې د دې نعمتونو شکر ادا کئ. نو دې آیت کې وایي چې ابراهیم علیه السلام ته هم د دغې حکم شوی و، نو هغه شکر ادا کړ. نو تاسو له پکار دا ده چې د ابراهیم علیه السلام اقتدا وکړئ او د هغه خبره ومنئ. او شکر دا ده چې توحید قبول کړئ، د توحید نه مخ مه اړوئ. دریم ربط دا دی چې یهودو نصاراو مشرکینو د ابراهیم علیه السلام د تابعدارۍ دعوه کوله چې موږ د هغه تابعدار یو. حقیقت کې هغه تابعدار نه و، بلکې دوی شرک و. ابراهیم علیه السلام چې کوم بیت الله شریف جوړ کړی یهودو او نصاراو هغه نه منه. د کوم پیغمبر دپاره چې هغه دعا غوښتل وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دوی هغه پیغمبر نه منه. نو د ملت د ابراهیم د اتباع دعوا دا دروغجنه وه، نو هغو ته تعریض دی. څلورم ربط دا دی چې مخکې نږدې آیت کې وفرمایل چې په ورځ د قیامت هېڅ شی نه پکارېږي، نه یو نفس د بل نفس نه بدله ورکولی شي، نه د هغه نه فدیه قبلیږي، نه سفارش چې کوم دی چلیږي، او نه په زور څوک مجرم د الله د سزا نه او د عذاب نه خلاصولی شي. نو اوس ورته طریقه د نجات ښیي. د ابراهیم علیه السلام دین قبول کړئ، تاسو به بچ شئ. نو وی فرمایل وإذ ابتلى ابراهیم ربه، او هر کله چې امتحان وکړو ابراهیم علیه السلام باندې د هغه رب بکلمات په یو څو کلمو سره. ابتلا د بلا نه اخیستی شوی دی، او بلا چې کوم دی امتحان ازمیښت ته ویلی کېږي، او دغه رنګې حقیقت ښکاره کول ته ویلی کېږي. نو دا امتحان کله چې کوم دی هغه په نعمتونو ورکولو سره د دې لپاره چې شکر ادا کړي. کله پې مصیبت راولي الله پاک په خپل بنده باندې چې صبر معلوم شي، او کله چې کوم دی احکام شرعیه هغه پې نافذ کړي، نو په دې باندې د هغه امتحان وشي. بیا دا امتحان په دوه قسمه دی. یو امتحان چې دی هغه د مخلوق امتحان دی چې علم ما لم يعلم،
علم دا هغه شي چې هغه پې پوهه نه وي. مخکې په یو خبره باندې خبردار نه دی، اوس امتحان واخلي چې دی خبر شي. او دویم امتحان چې دی اظهار ما قد علم للناس یا للعبد اظهار دا خبرې چې دی پوهه دی پې هغه خلقو ته ښکاره کوي یا دې بنده ته ښکاره کوي. دا امتحان د رب دی، د الله پاک امتحان دی. یو د الله امتحان دی، نو الله ته هر څه معلوم دي، د دې لپاره امتحان نه کوي چې اوس خبره معلومه کړي. نو الله پاک په حقیقت باندې هغه پوه دی. انسانانو امتحان چې کوم دی هغه د دې لپاره چې ځان په خبر کړي. نو الله پاک په هر څه پوه دی، هغه ځان نه خبروي. نو دغه امتحانات چې دي هغه الله رب العالمین په مسلمانانو باندې هم راوړي، په کافرانو باندې هم راوړي. د کافر د ابتلا او د امتحان مقصد دی چې د حق طرف ته رجوع کړي، او که دته دی په حق پسې روان شو، امتحان کې پاس شو، جو حق دی بچ شو د عذاب نه. او که په دغه هغې کې کامیاب نه شو، پاس نه شو، دا یو قسمه سزا ده د لپاره. د مؤمن د ابتلا او د امتحان مقصد دی چې الله پاک په دې سره د بنده خپل پاک کړي، په دې انسان کې، په دې بنده کې خواهشات او مختلف عادات چې کوم دی غلط عادتونه دا ورننوتي داخل شوي. الله رب العالمین په ده باندې چې کوم دی هغه امتحان راولي د دې لپاره چې دی صفا شي. لکه سره زر دی هغه په خاورو کې، په ګندونو او په دې کې پراتی، زرګر هغه راواخلي په اور کې واچوي، ویسېځي، د هغې نه هغه خاورې ګندونه او دا هر صفا شي، کالي دې جوړ شي. یا تکفیر السیئات دپاره دی، بنده ګناهونه هغه وریږي. او بل امتحان د دې لپاره چې دا سړی چې کوم دی دا بنده الله طرف ته رجوع کړي، توبه وباسي، د خپلو ګناهونو نه قلار شي. بل د امتحان مقصد دا چې رفع الدرجات، چې په دې باندې ګناهونه د چا نه وي، نو هغه د هغه درجې پې الله پاک پورته کوي. د چا چې ګناهونه وي نو ګناهونه پې معاف شي، خو چې چا ګناهونه نه وي لکه پیغمبران وغیره، نو د هغو درجات هغه پورته کېږي. یا هغه بنده چې هغه د هغه په باره کې الله پاک یو غټه مرتبه درجه لیکلي، لیکن په اعمالو سره هغه نشي حاصلېدی، نو اعمالو کې دی کمزوری، نو الله پاک په یو امتحان راولي چې د ده دا درجات هغه پورته شي. کله امتحان د دې لپاره هم راځي چې د دې پیغمبر، د دې داعي، څوک چې دعوت ورکوي، د ده زړه مضبوط شي او هغه غټو غټو کارونو ته دی تیار شي. او کله چې کوم دی هغه عمومي فایده پکې دا هم دا مقصد دا دی چې الله په خپل ربوبیت ښکاره کوي، دا خپل بندګانو کې څنګه تصرف غواړي، نو هغه شانتې تصرف پکې کوي. نو امتحانات الله پاک په دې پیغمبرانو هم راوستي دي او په عامو انسانانو باندې هم راځي. د پیغمبرانو هغه امتحانات چې دي هغه ډېر سخت دي. حدیث کې راځي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سخت د خلقو نه په امتحاناتو کې هغه پیغمبران دي، بیا د هغوی نه وروستو غوره خلق، بیا د هغوی نه وروستو غوره خلقه. یبتلى الرجل على حسب دینه. امتحان کېږي په انسان باندې د هغه د دین موافق. نو که دا سړی په دین کې مضبوط و نو د ده امتحان به سخت وي، او که په دین کې هغه نرموالی او کمزوری و نو ابتلي على قدر دینه، د خپل دین مناسب چې کوم دی امتحان په ده باندې راځي. نو دا امتحانات به ده راځي تر دې پورې چې دا انسان پاک شي، بیا چې په ځمکه ګرځي نو ما علیه خطیئة، په ده باندې هېڅ ګناه پاتې نه شي. نو په پیغمبرانو کې چا باندې دینی امتحانات ابتلاعات هغه زیات راغلي دي، نو دنیوي او بدني امتحانات په کم راغلي دي. لکه ابراهیم علیه السلام شو، په چا باندې دینی امتحان کمی او دنیوي ابتلاعات او امتحانات په زیات راغلي. لکه ایوب علیه السلام شو، په هغه باندې 18 کاله بیماري راغله، د اهل او د اولاد د مال او د ټولو نه کوم د اخلاص شو. یعقوب علیه السلام باندې الله پاک د زوی د یوسف علیه السلام د ورکېدو هغه امتحان راوستی. بعضې انبیاو باندې د مال ابتلا راغلي. یو صحیح حدیث دی چې بعضې د پیغمبرانو نه هغه دي چې هغه لوږې وجل دي، غربت او هېڅ شی ورسره نه. ومنهم من قتله الجوع،
بعضې دودونه هغه دي چې هغه لوږې وجلي وو، دا امتحان پې الله پاک راولي. نو بیا دینی امتحانات کله داسې چې کله الله پاک د انسان ته د حرام ممنوع څیزونه دا فراخه کړي، فاحشات سیوا کړي، په دې کې امتحان کوي. اوس که د ځان بچ کو یو دا بچ شو، او که ځان یې بچ نه کړو بس په دې امتحان کې فیل شو. یوسف علیه السلام باندې الله پاک دغسې امتحان راوستی و د زلیخې طرف نه. کله دکاندار دی مثلا هغه د مانځه په ټایم کې چې کله د مانځه ټایم شي هغه ټایم کې ګاک ښکاره شي، هسې نه وي ثابت ورځ هسې نه شي، خو چې مانځه ټایم شي دا د خدای طرف نه امتحان وي. نو ګاک راشي، اوس دی سوچ کوي چې ثابت ورځ خو زه هسې ناست وم، اوس دا ګاک راغی نو چې زه ځم خو بیا خدای رانه خطا کېږي، نو اموز دې قضا شي او دی په هغې کې اخته شي. کله داسې امتحانات دي چې هغه داعي د الله د دین دعوت ورکوي، خلقو ته هغه ته لارې نیوی کېږي، وژلی کېږي، د کور نه ویستی کېږي او شړلی کېږي د خپل وطن نه، خلقو سره بحثونه کوي، مناظرې ورسره کوي، دباونه پرې اچوي، جیلونو ته یې لیږي، مختلف هغه حالات په هغه باندې راځي. دا د خدای طرف نه امتحانات دي. اوس ابراهیم علیه السلام باندې الله پاک امتحانات کړي. ابراهیم علیه السلام څوک دی؟ ابراهیم عجمي نوم دی، عجمي او د دې معنا ده ابن رحیمونه، مهربانه پلار، او سلسله نسب داسې دی ابراهیم بن تاروخ، دې تاروخ ته آذر هم وایي. ابراهیم د تاروخ زوی دی علیه السلام، هغه د ناخور او هغه د شاروع، هغه د ارغو، هغه د فالغ، هغه د عابر، هغه د شالخ، هغه چې کوم دی د ارفخشد، هغه د سام، او سام چې کوم دی د نوح علیه السلام زوی دی. نو ابراهیم علیه السلام د اهواز په علاقه کې پیدا شوی، اهواز کې بیا سوس نومیځی و، هلته پیدا شوی دی. بعضې وایي دی بابل کې پیدا شوی دی، بعضې وایي کوسا چې کوم دی هغې کې پیدا شوی د کوفي یو بانډه وه، کوفا په عراق کې چې کوم مشهور ښار دی هغې یو بانډه وه، په هغې کې پیدا شوی. بعضې وایي دی حران کې پیدا شوی، بیا پلار سره بابل ته تللی و، بابل بیا په عراق کې دی او دا هغه ځای و چې هلته د نمرود حکومت و او د هغه قبضه وه. نو ابراهیم علیه السلام یو منلی شوی پیغمبر دی، هر څوک چې کوم دی هغه خپل ځان منسوب کوي ابراهیم علیه السلام ته. نو د دې وجې نه د ابراهیم علیه السلام واقعه شروع کړه چې هر یو سړی یهودي هم وایي چې زموږ مشر ابراهیم علیه السلام دی، نصراني چې کوم دی نصارا هغه هم وایي چې زموږ مشر ابراهیم علیه السلام دی. دغه رنګې مشرکان او قریش دو به هم وي چې زموږ مشر چې کوم دی هغه ابراهیم علیه السلام دی، موږ د هغه په دین باندې یو. نو دلته ورته دعوت ورکوي چې ابراهیم علیه السلام خو بوتان مات کړي او تاسو د بوتانو عبادت کوئ. ابراهیم علیه السلام چې کوم دین و پاک و حنیف و، نو هغه راشئ هغه ومنئ. دې ټولو د دعوت دی. نو الله پاک په هغه باندې امتحان کړی و د یو څو کلماتو. نو هغه کلمات چې کوم دی هغه څه دي؟ نو په دې کې مختلف اقوال دي. واته اقوال چې کوم دی هغه مفسرین ذکر کړي دي، دې نه زیات. بعضې وایي چې دا د ایمان څانګې وي، الله پاک په ده باندې چې امتحان کړی د ایمان مختلف کارونه دي د هغې امتحان یې پې کړی. بعضې وایي د کلماتو نه مراد هغه 10 کارونه دي چې په هغې ته سنن الفطرت وایي، چې 5 په سر کې دي، 5 په نور بدن کې دي. په سر کې چې کوم دی هغه دا دی چې خولې ته اوبه اچول، پوزې ته اوبه اچوله، مسواک وهل او برید کموله، او د سر د ویښتو په منځ کې لاره جوړوله. دا 5 دي. او په بدن کې چې کومونه هغه نوکونه پرې کولو، او د نامه نه لاندې ویښته دا لرې کوله، ختنه سنت کوله، او د ترخونو ویښته هغه ویستله، او په اوبو سره استنجا کوله. دا څیزونه الله پاک ابراهیم علیه السلام له ورکړي وو، لیکن د کلماتو نه دا مراد نه دي دلته، ځکه چې ابتلا دلته وایي چې موږ په ابراهیم علیه السلام باندې ابتلا کړو، امتحان کړو. امتحان په هغه شي باندې کېږي چې هغه د مزاج د خلاف وي. دا خو د فطرت او د مزاج موافق څیزونه وو، نو په دې باندې امتحان نه و. امتحان دا څیزونه ول الله پاک ورکړي وو، خو امتحان په دې نه دی شوی. دغه شان د مفسرین دا هم لیکل دي چې د دې کلماتو نه مراد د شریعت احکام او د حج احکام، په دې کې الله پاک په ده باندې ازمیښت وکړو او په هغې کې دی کامیاب شو. بعضې وایي چې دا 13 احکام دي
د مؤمنانو صفات دي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي لس په سورة توبه کې دي التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. توبه دا عبادت ده، حمد ده، سیاحت ده، سیاحت مراد روزه ده، رکوع ده، سجده ده، امر بالمعروف ده، نهی عن المنکر، حفاظت ده د الله د حدود و د احکاماتو، او ایمان ده وبشر المؤمنین. لس بیا په سورۃ مومنون کې دي شل شو، او لس بیا په سورۃ احزاب کې دي. نو سورۃ مومنون کې راغل دي اعداد قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ایمان دویم خشوع، په مانځ کې خشوع کوله. والذین هم عن اللغو معرضون، دا دریم صفت ده چې دا لغو کارونه اعراض کوي. څلورم والذین هم للزکات فاعلون، د زکات ورکوونکي. او پنځم والذین هم لفروجهم حافظون، چې د خپل شرمګاه حفاظت کوي. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. دعا پدې کې دي د اماناتو هغه حفاظت کول او د وعدو حفاظت او رعایت ساتله. نو شپږ وو اتم چې کوم دی والذین هم على صلواتهم يحافظون، د مانځه حفاظت کوي. په مانځه کې خشوع د عاجزي کوله، او یو مونږ چې کوم دی په خپل ټیم باندې ادا کوله. دا جدا جدا صفاتونه دي. اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. دا کسان چې کوم دی وارثان دي او دوبه میراث لري د جنت الفردوس، په هغه به همیشه دعا پدې کې دي. او لس چې کوم دی هغه په سورۃ احزاب کې ذکر شوی دي. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. ناغا اسلام دے، ایمان دے، قنوت دے، او صدق دے، رښتینواله او صبر دے او خشوع ده او صدقه ورکول دي، روزه نیول دي، حفاظت کول دي د خپل شرمګاهونو، ذکر کول دي. نو دا لس صفات پدې کې دي. نو دا مختلف چې کوم دي هغه احکامات په هغه باندې نازل شو، دا ټول احکامات په هغه باندې هغه پوره کړی دي. بل قول دا چې دا هغه کلمات چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام بیت الله شریف شروع کو، دا هغه بنیادونه خېجول په پورته. نو دا الله د طرف نه ورته دا کلمات ملاو شو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا کلماتو دا هغه ویلو. خو ظاهر دا د چې د کلماتو مراد امتحانات دي، چې سبق دنیوي او تقدیری او شرعي امتحاناتو. نو پاک یو دار چې د اسلام مکلف شو، نو اسلام قبول کو، تابعداري شروع کړه. لکه رستو په دې صورت کې راځي 131 نمبر آیت کې هجرت کړه او دا بل امتحان خپل وطن پرې خو ده او شام ته لاړ، د شام نه بیا مکی ته، بیا واپس شام ته. مناظره و د پلار سره او دغه رنګ د قوم سره مقابله، د نمرود سره مقابله چې دغه وخت جابر بادشاه د خپل زوی اسماعیل علیه السلام ذبح کولو، د حکم ورته وشو چې دا ذبح کا. ابراهیم علیه السلام هغه ذبح کا. وم دا چې هغه بیبي چې کوم دی هاجره هغه د مکې په هغه صحرا کې خوشي تشي میدان کې پرېښوده، هغه واپس لاړ شام ته. اتم دا چې د الله د دین په خاطر باندې اور ته هغه گزار شو او صبر یې پې وکړو. دا مختلف صورتونو کې دا واقعات راغلي دي. نه هم دا چې د کعبې جوړولو حکم ورته وشو، هغه دا حکم پوره کړ. او لسم چې کوم دی هغه دا چې ابراهیم علیه السلام هر سوال او هر دعا چې په قرآن کې ذکر کیږي دا ټول کلمات کې داخل دي. نو ابراهیم علیه السلام دا صفات دي چې هغه د نور نه امتیازي حیثیت لري. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه فرمایي چې ابراهیم علیه السلام د ټول نه اول ځان سنت کړل او دا په تخزه باندې ځان سنت کړل، او د په هغه وخت د اتیاو کارو د دینه مخکې د سنتو رواج نه و. دا ابراهیم علیه السلام اولنی پیغمبر دی چې دا کار کړ دی. اوله میلمستیا دا ورکړل. د دینه مخکې د میلمنو رواج د چانه او شاب میلمانه نه ورکول. ابراهیم علیه السلام اولنی میلمه ورکړل دی. او زیرناف وخت چې کوم دی هغه د دنه شروع شوی دی، د لر کړی دی. نوکونه د پرې کړ دی او برید چې کوم دی هغه د واړه کړ دی.
او د ټولو نه اول دی سپین ږیری شوی دی. د دې نه مخکې څومره خلق تللی دی هغه ټول تورو ږیرو والا به ږیرې به سپینېدې نه. کله چې ږیره سپینه ولیده او ویښته یې سپین ولیده یا الله دا څه شی ده؟ نو الله پاک ورته وویل چې دا ستا وقار او عزت دی. نو خدای زما د عزت سیوا کوي. نو په سپینه ږیره کې عزت دی. بل خصوصیت د دا دی چې اول من خطبه علی المنابر ابراهیم خلیل الله. اول هغه سړی چې هغه په منبر باندې خطبه ویلې ده او بیان یې کړی دا ابراهیم علیه السلام دی. بعضې وی نور وی چې هغه اول من سره ده سري ده. دا اولنی هغه سړی دی چې ده په کاسه کې ډوډۍ ماته کړ ده او ماته ډوډۍ د خوړل ده. اولنی هغه سړی دی چې په توره باندې ګزار کړ دی. توره مخکې په هغې باندې چا جنګونه دا نه کول او نه پرې ګزار کو. او دا اولنی هغه سړی دی چې د مسواک وهل دی. او دا اولنی هغه سړی دی چې په اوبو باندې استنجا کړ ده. او دا اولنی هغه سړی دی ابراهیم علیه السلام چې پرتوګ یې اغوستی دی. پرتوګ اغوستل د نبي علیه السلام نه ثابت نه دي. هغه د عربو رواج دا و چې هغو به لنګ وهو او پرتوګ ولا چا راوړی و د بهر نه. نو چې ولیده نو خوښ شو د نبي علیه السلام. وی دا ښه دی دې کې ستر ډېر دی پرده پوشي پکې سیوا ده خو اغوستل نه دي ثابته. او ابراهیم علیه السلام به پرتوګ اغوسته. نو دا مختلف چې کوم دی هغه خصوصیات دي د هغه. نو ابراهیم علیه السلام باندې الله پاک امتحان وکړو. هغه په امتحان کې پاس شو فاتمهن هغه ټول پوره کړه. بیا وروستو بل صورت کې راځي و ابراهیم الذي وفا صورت نجم کې ابراهیم هغه شخصیت دی چې هغه ټول احکامات پوره کړي وفاداري کړوه. فاتمهن نو بس څنګه ورته حکم وشو نو دستي هغه پوره کړه. فا چې کوم دا هغه راوړه دې ته تعقیب مع الوصل دپاره راځي په عربۍ کې چې سمدستي دا کار وکړم. دا رد شو په یهودو باندې په بني اسرائیلو باندې چې هغو ته کله احکامات راتله نو احکاماتو کې به یې ټال مټول کو هغه به یې نه منله. د غوا په باره کې چوچ رای وکړو غوا حلاله کوي دا څنګه غوا ده سره ده او سپینه ده که توره ده عمر به یې سوی او دا پټي اړولي دي که نه دي اړولي دا قصې شروع کړې. د توبې ویستو حکم ورته وشو نو هغې کې چوچ راکوله. کتاب تورات چې کوم دی هغه ورته میلاو شو دا قبول کوي. هغې کې چې کوم دی چیټ چاټ شروع کړو نه منه. نبي علیه السلام په باره کې دو ته ښه پته وه او په هغه دروغ الزامات دا به یې لګول د هغه پیغمبري نه منله. اوس دا امتحانات چې په ده باندې شوي په ابراهیم علیه السلام باندې دا د نبوت نه مخکې شوي دي او که وروستو شوي دي. نو په دې کې دوه قوله دي. یو قول دا دی چې د نبوت نه مخکې ده باندې دا امتحانات وشو او وروستو ورته الله پاک ووایي چې اني جاعلک للناس اماما موږ ستا د دې ټولو خلقو لپاره امام جوړو پیشوا. نو اول یې په امتحانات وکړه د هغې نه وروستو د پیغمبري ورکړه امام یې کړه. نو د ټولو خلقو مقتدا او پیشوا شو. او بعضې وایي چې نه دا د پیغمبرۍ نه وروستو. خو خازن چې کوم دی مفسر هغه وایي چې دا حق خبره دا ده چې بعضې امتحانات د پیغمبرۍ نه مخکې وو په ده باندې لکه د قوم سره مناظره کړوه د نور او د سپوږمۍ او د ستورو د الوهیت د ربوبیت په باره کې چې دا نور چې کوم دی هغه پناه کېږي او سپوږمۍ پناه کېږي ستوري پناه کېږي دا څنګه رب کېدی شي هغه خلقو به د ستورو او د دې عبادت کوو. نو دا مناظره دی د هغه نه مخکې وه د پیغمبرۍ نه. او بعضې نور احکامات چې وو هغه بیا وروستو نور امتحانات چې راغلي دي هغه د پیغمبرۍ نه وروستو راغلي دي. نو په هر یو امتحان کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شوی دی. چې کامیاب شو نو الله پاک ورته وفرمایل اني جاعلک للناس اماما زه تا ګرځوم د خلقو لپاره امام پیشوا مقتدا. ته به کعبه جوړی او ته به واسطه یې د الله او د دې مخلوق په منځ کې نیک کارونه به کوې خلق به هغې ته رابلې او د خلقو په نیز باندې به ته محبوب یې او قاید به یې د خلقو. د دې وجې نه هغه ټول خلق مني ابراهیم علیه السلام. څوک پرې خلاف نه دی. نورو پیغمبرانو نه چې کوم دی هغه خلق خلاف دی. عیسایان چې دی هغه موسی علیه السلام نه مني او یهود چې دی هغه عیسی علیه السلام نه مني یا نور دغسې پیغمبران ډېر شي پیغمبران دي هغه نه مني. ابراهیم علیه السلام دا ټول مني. هغه په دغه باندې په نبوت باندې ټول اتفاق دی. نو امامت چې کوم دی د امامت ته مراد سره چې الله پاک ورته وفرمایل چې زه تعالی امامت در کوم. نو دا د دین مشري ده چې الله پاک د دین په کار کې ولګوي د دین خدمت هغه کې واخلي.
بچا کې څومره زیات اهلیتي دومره به زیات کار الله پاک اخلي. نو ځنې داسې چې په هغو باندې دا ټوله دنیا آباد دی، د دین کار ته خدای پاک اخلي او ټوله دنیا لکه پیغمبران، صحابه کرام، اولیاء کرام، دا ټول خلق هغو ته محتاج دي. بعضې هغه چې هغو باندې یو ملک وداني، بعضې هغه چې هغو باندې یو علاقه وداني، بعضې هغه چې په هغو باندې یو جومات وداني، دا هم امام دی. او بعضې هغه دي چې هغو دین بیانوي او یو څو کسان چې کوم دی هغو ته ناستي، دا هم د دین امامت دی، مشري ده. نو دغه که د جومات مشر دی امام دی، دا غټ شرافت دی، غټه مرتبه ده. که مدرس دی او که دغه شانتې قاضي شو یا مفتی شو او ټول د دین بیانوي خلقو ته، دا د ټول لپاره شرافت دی. یو سړی دی هغه بادشاه دی او بېدینه دی، په تخت باندې ناست دی. یو سړی دی یو وړوکي جومات چې کوم دی هغه امام دی، خدای ورله دا مشري ورکړه، دا غوره دی، دا امام غوره دی دغه بادشاه ده. دغه بادشاه چې دی به د کفر سره د دنیا نه ځي، جهنم ته به ځي، او دا وړوکي جومات ته وړوکی امام چې دی به جنت ته ځي انشاءالله. نو د امامت فی الدین دا مختلف صورتونه دي. د یو امت نبی جوړېدل، د مسلمانانو خلیفه جوړېدل، د دین په دعوت کې مشر کېدل، د خلقو مقتدا ګرځېدل، درس و تدریس کې مشغوله کېدل، دغه شانتې د مانځه امامت. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله نبی علیه السلام هغه راغی، هغه رستو کېده، نو نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه کوه مه رستو کېږه، مونځ کوه. هغه په دې مانځه کې وی الحمدلله، خوشحالۍ نه په دې مانځه کې وی الحمدلله. ولې چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه مشر و، امام مقتدا کو. نو دا امامت په دین کې به په څه سره حاصلېږي؟ نو د ټول ناول په صحیح ایمان سره، دویم نیک عمل سره، دریم صبر، څلورم یقین سره. په یقین سره بالصبر والیقین تنال امامة فی الدین، بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین. په صبر او په یقین سره چې کوم دی هغه مشري حاصلېږي په دین کې. پنځم چې کوم دی هغه تقوا سره، شپږم تواضع چې سړي کې عاجزي، اوم چې کوم دی هغه د دنیا نه بې رغبتۍ، اتم چې کوم دی چې هغه د نفس سره مجاهده کوي، او نهم چې دی چې څوک دعوت ورکوي د الله د دینه، دی به الله پاک مشر کوي. او لسم چې دی هغه د حقوق الله او حقوق العباد دا ادا کوله، د خدای حق هم ادا کوي، د مخلوق حق هم هغه ادا کوي. او ظلم پرېښودله، چې ظلم څومره اقسام دي دا پرېښودل، ظلم نه کوله. د دې وجې رسول راځي ابراهیم علیه السلام دعا کړله چې ومن ذریتي، یا الله زما د اولاد نه هم هغه امامان او مشران وګرځوي. نو الله پاک ورته ووایي چې لا ینال عهد الظالمین، زما دا وعده چې کوم د هغه ظالمانو ته نه رسي. دا مشري الله پاک هغه چاله ورکوي چې هغه کې ظلم نه. نو دا مشري چې دا په دغه باندې موروثي شی نه دی. یو سړی هغه مشر و، مقتدا او د خلقو، یا خلیفه او یا بادشاه و، د هغه زوی به یا د هغه نوسی به، دا که هغه ظالم یې هغه نشي جوړېدی، بلکې دا په عادل سړی د دې له پکار دی. نو الله پاک ورته وفرمایل لا ینال عهد الظالمین، زما د عهد چې کوم دی هغه ظالمانو ته نه رسي. نو فرمایي دلته چې وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب د هغه بکلمات په یو څو کلمو باندې، فاتمهن، نو ابراهیم علیه السلام هغه پوره کړې. قال انی جاعلک للناس اماما، او فرمایله الله پاک یقینا زه تا ګرځوم د خلقو لپاره امام، مقتدا، پیشوا. قال ومن ذریتی، او وی ابراهیم علیه السلام چې زما د اولاد نه هم امامان جوړ کا. قال لا ینال عهد الظالمین، الله پاک فرمایل چې زما دا وعده چې کوم دی د مشرۍ ظالمان ته نه رسي، او ستا په اولاد کې به ډېر خلک راځي چې هغه به څه به نیکان خو څه به داسې چې هغه به ظالمان. نو دا ډېر پکې راغلی چې هغه کافر پکې هم راغلی دي. ابراهیم علیه السلام په نسل کې 4000 پیغمبران هم راغلي دي، خو کافر پکې هم ډېر راغلي دي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا اله الا انت